أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. سورة المائدة خاتمه د سورۃ المائده کې بیان د رد شرک اعتقادي او اول شرک فی الحلف غیرت کو او شرک اعتقادي چې شرک فی الحلف بنیادو د شرک فی الحلف بنیادو چې الله رب العزت د نوم نه علاوه بل چا باندې قسم کوي دا غي وجه داوي چې عالم الغیب غنی او متصرف کزه د نوم خلاف حکم د زما د حال نه خبردار دی او مال تکلیف را کول شي مال تکلیف را کول شي نو قران کریم دا وی چې په هر څه پوهه الله دی کارساز او متصرف الله دی نو عالم الغیب الله دی نفي د علم غیب د انبیاء نه کوي چې پیغمبران په پټو باندې نه پويږي د عیسی علی السلام په خاص طریقې سره تذکرہ کوي چې عیسی علی السلام خصوصي طور په هغه باندې خلکو بدګماني کړې وي او هغه ته د خدای توب حیثیت ورکړو عیسی علیہ السلام عاجزی خصوصی طور سره ذکر کړي اول نفی د علم غیب کې د انبیاء کرامو چې پیغمبران عالم الغیب نه دي دوی مناسبت ادا ده چې وخت ریدلو سره خلکو د انبیاء کرامو جوړ شوی دین انبیاء کرامو جوړ شوی دین وخت ریدو سره خلک خراب کی تحریمات العباد رسمونه راو باسي د ځان نه نذور العباد د غیر په نوم منخت راو باسي او چې کوم اصل دین د انبیاء وي نو بس دا غي صرف نوم پاتې شي او دا غي چې کوم حقیقت وي نو هغه ختم شي لکه يهوديانو د موسی عليه السلام نوم پاتې کو او چې دا کوم دینو نو هغه ټول ګډوډ کو ټول ګډوډ کو دارنګي عیسایانو د عیسی علی السلام نوم پاتې کو او چې عیسی علیه السلام کوم دین راوړو هغه ټول ګډوډ کو عقیده خراب کړه عمل خراب کو د دې امت بارکه نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې دعا یاډلې هغه په اور کې وي ځکه د نبی علیہ السلام د دین شکل خراب کړی دی خو د دې امت خصوصیت دا ده چې دې کې به داسې خلک موجود وي چې د الله د دین صحیح شکل و خلکو ته ښکارا کوي ما انا علیه و اصحابی دا الله رب العزت د دین صحیح شکل
هغه به خلکو تخکار کوي او ډیر بداسي وي چې هغه به د دین اصلي شکل خراب کی، عقاید به خراب کی، اعمال به خراب کی، انتظامی امور سیاسی امور هغه به خراب کی. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې زه په حوض کوثر ولاړم او ځینې خلک به زمانه واړول شي، لکه خلک چې د خپل فصل نه ساروی اړي دغه شان به زمانه واړول شي. زه وایم چې زما د امت نخې به کې ښکاری او زما امتیان ښکاری را پرېږدي چې زول او باور کوم. ما ته وویل شي فإنك لا تدري ما أحدث بعدك، تا ته پته نشته چې ستانه رستو د استاد دین شکل خراب کړو، ستاره دین شکل خراب کړو او په دین کې نوی نوی کارونه راایستلو. وې زبوام فسخا لمن غیر دیني من بعدي، تبادی شیا سوق چې زما دیني زمانه رستو برباد کړو، د دین شکل خراب کړو، واده تباشی. نو د صرف نوم سا خرسي او محبت خرسي دا وایي چې راځه په نبی عليه السلام ما یم آیا وایي د نبی عليه السلام امتی یم او نور هغه دین داغه نظام داغه خراب کړی وي، هغه خراب کړی وي. اصل دین اتباع ده، تشنو ما غستلو د محبت داوی کول دا دین نه دی. حضرت تنویر رحمه الله تعالی یو بیان کې فرمایلی دي چې ما یو پیرا په دې خبره باندې بیان وکړو چې اصل چیز اتباع ده، تابعداري ده، د مینې په داوا باندې نه کیږي. یا سړی د محبت غزل وایي د نبی علیہ السلام په دې نه کیږي. اصل چیز د نبی علیہ السلام سنت په عمل کې راوستل دي. ہمارا دې بیان کو وای د بیان نرستو یو سړی راغی بیا هغه ماته چې ما خوب لیدلو او نبی علیہ السلام په خوب کې ولیدو. ماته د دوه کسانو باره کې تاسو کو چې یو سړی د استاد محبت غزل وای او نظم وای ډیر مزیدار، او بل سړی دی هغه وایي چې د نظمونو ته حاجت نشته، خو هغه ستاسو سنتو تابعداري ډیره کوي، تابعداري ډیره کوي. نو تا ته کوم یو محبوب دی؟ ما خوب کې د نبی علیہ السلام نه تاسو کو بیا هغه سړی ماته وایي، بیا نبی علیہ هغه سړی وایي چې نبی علیہ السلام ماته وایي چې کم سړی زما د سنتو ډیر خیال ساتي نو ماته هغه محبوب دی او هغه ماته ډیر نږدې دی. راتانی سے لیکل دي خوب دلیل نه دی ولکه مبشرات وی زما دا بیان تایید شو. نو اصل چیز هغه تابعداري و د نبی علیہ السلام طریقې راواله او داغي تابعداري وکړه چې د قیامت ورځ شي پیغمبرانو می او امتیانو می او هغه امتیان چې هغه د پیغمبر نظام او دین خراب کړو، دین او نظام خراب کړو، هغه هم ولاړی. الله رب العزت بدا غي د پاره د زورنې د پاره هغه امتیانو د زورلو د پاره او دا غي د رټلو د پاره به الله رب العزت انبیاء نه تاسو کی یوم یجمع الله الرسل باغرت چراغون بکی الله پیغمبرانو لرا ورته وای ماذا اجبتم، سرانګي جواب درکړی شو تاسو ته د امتونو طرف نه چې تاسو لاړلې نو بیا تاسو څنګه قبولتیا شوی و چې مخامخ کوی نو صحیح و، او چې تاسو لاړلې نو بیا څه چل شوی چې کوم خلکو نظام خراب کړو او کوم خلکو دین خراب کړو. ستان ورستو په دین کې بلا تحریفات شیو. انبیاء به وای لا علم لنا، مونږ ته علم نشتا، مونږ ته پته نشتا، زمونږ نه پس دې څه کړی دي. ظاهر کې او سوالو چې الله د انبیانو نه تاسو کوي
چې تاسو جواب څنګه شوو او تاسو منل څنګه شیو پیغمبران به دوی چې موږ ته پته نشته نو ولې د خپل ملګرو د ایمان او دشمنانو د انکار پته وته نشته لکه نوح علی السلام دی هغه دا نه الله ته چې دعا کوله لا یلدو الا فاجرا کفارا دا پته وته نو موسی علی السلام چې وایي ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم دا ته پته نو دا رنګ هر پیغمبر شعیب علیہ السلام وی ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین دا ته پته نو د قیامت پر ورځ څنګه وی چې لا علم لنا مونږ ته پته نشته ځنه خلک وی چې دا مرو پیراشي یاره به پیراشي د قیامت یاره راز چې دا ډیره د یاره ورځ ده په انبیاء به یاره راشي او د یاره د واجب وای چې موږ ته پته نشته خدا خبره غلطه ده دغه سورۃ الانبیاء کې وایي لا یظنهم الفزع الاکبر لا یظنهم الفزع الاکبر د قیامت غټه خطرناکي به دی وار خطا نه کی غمجن به نه کی قیامت درجه چې کومه وار خدای ده باغی به دی وار خطا نشي لا یظنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکه 103 نمبر آیات سورۃ الانبیاء دارنګي سورۃ النمل کې وایي وهم من فزع يومئذ آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون د قیامت د وار خدایانه ودی بچي د قیامت د وار خدایانه و مکمل بچي وهم من فزع يومئذ آمنون او دی با د وار خدای د غیر زنا په امن باندې وي سورۃ النمل آیت نمبر 8 او 89 من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون سورۃ الحامیم سجدہ کې وایي الله تخافوا ولا تحزنوا الله تخافوا ولا تحزنوا هغه ته وایي چې آرام کوئ دا جواب غلط دی دا خبره صحیح نه ده دویمه دا ده چې یو مطلب د آیت کریمه دا دی چې پیغمبران وی لا علم لنا نو دای نفي د باطن د علم کوي مونږ په ظاهر پویدو و پټو باندې نه پویدو چې دې زړه کې اخلاص وکړو باطن ډټ کې دې سو لا علم لنا بباطن ما اجاب به اممنا قرطبي وی لا علم لنا بباطن ما اجاب به اممنا چې دې بزړه کې سو دا پته مونږ ته نشته نو د ځوان الله خبردار دی اګو درس کې اوسړې ناشته نو په کوم نیت ناشته دا نیت الله ته معلوم نه چې په دې نیت ناشته چې زه د قران نه سجده کوم او زما اصلاح شي او کنه په دې نیت ناشته چورې غدا سړې سوې سمې خبرې کوي غلطه کوي معلومات کوم حکومت پسې سوې او کنه وي لیکلې کومه نیت خو چاته معلوم نه الله ته معلوم نه موږ د ظاهر کې ټول ښکاری چې بسدار دین طالبان دي او دین لناس دي نو به باطن ما اجاب به اممنا او مدارک ته تعبیر کړل دي لا علم لنا باخلاصهم موږ د دې د اخلاص نه خبردار نه یو چې د دې ځل کې سو اخلاص او کنو دوی مدادا امام رازی او ځنې نور ذکر کوي لا علم لنا بعد وفاتنا لا علم لنا بعد وفاتنا زمونږ د مرګ نارسته موږ ته پته نشته چې دې بیا څه کړیو دین خراب کړی دی او دین برباد کړی دی زمونږ نارسته یې کړی دی نو په ځوان خو ځنې ګرانو ما په ځوان ځنې ګرانو ما نگرانی کوله خو د مرګ نارسته ما ته پته نشته چې دې بیا څه کارونه کړی دي نو دا معلومه شو چې کم خلق انبیاوی کا اولیاوی
او هغه د دنیا نه لاړ شي بیا هغه ته د دنیا والو د کارونو علم نشته چې دای څه کوي نیکای کوي کبادای کوي څه کوي پته ورته نشته سیوا دا غنا چې او سړی مړ شي او پس د مرګ حالت کې ملاو شي په برزخ کې ملاو شي هغه ته نه تاسو نه کوي پلان کې څنګه او پلان کې څنګه دا حدیث کې راغلی دی دا رنګ صحابي او پات کېده بل راغی وته وی نبی علیہ السلام ته زما سلام وایا نبی علیہ السلام ته زما سلام وایا نو دا چې نیکان خلق وي او هغه برزخ کې یو ځای شي یو سړی نه ولاړ شي هغه نه خلق ته پوښتنه کوي کله بلې مدرسې نه یو طالب راشي او دلته نه طالب ته پوښتنه شروع کیل ته څنګه چلی سار سبقونه سټیم شروع کیږي ما خام څنګه چلی دا ته پوښتنه ته شروع کی موبایل فریدي کې نه فریدي دا ټول دغه ته نوالي چې څنګه دلته نه سوکلاړ شي الته ته هغه ته پوښتنه کوي چې جنتیانو خو لاړ شي ته پوښتنه ته هغه کوي پلان کې څنګه و دی غلی شي دی وته وای دا نه وتلې ولې دلته نه راغله هغه پوه شي چې حاویه ته رسیدلې چې دلته نه موږ سره کم نه دلته راغله نو موږ ته پته وي عمر دې او دلته د دنیا ژوند ختم شو دلته راغله برزخ ته موږ سره نشته نو حاویه کې پروت دی حاویه کې پروت دی نو دا غي ته په خپل پته نه لګي شوکلاړ شي غزان له خبرې خو مړو ته د دنیا د حال علم نشته د دې وجنه کوم حدیث کې چې ردی تذکرہ راغلی دا چې پیغمبر ته اعمال پیش کیږي نو دغه د حدیث مطلب خلکو غلط بیان کړو نو د حدیث مطلب په عربی کې بیان کو نو خلکو عربی والتا مطلب ته حدیث وی حالانکه اصل حدیثو عرضت علی اعمال امتی پیش کړی شو په ما باندې اعمال امتونو د خپل امت عملونه هغه را ته وړاندې کړل نو ما به کې نه کوي مولې دي بدای مې مولې دي وګد روایت ته نو د عرضت ماضی و او دا غي نه جوړ کو تورزو پیش کول شي په ما باندې بل روایتو شاغي کې و چې الله باندې عملونه پیش کول شي د پیر او د جمعرات پرز زما خوخه چې د پیر او د جمعرات پرز روزه ونیوم چې زما اعمال الله ته پیش کیږي نو چې داسې حال کې پیش شي چې زما روزه دا غینه جوړ کړل وې د پیر او د جمعرات پرز خصوصا پیش کیږي نبی علیہ السلام ته اعمال پیش کیږي چې ته خپل ته وای ما خامو ته ګردان شروع کړي چې سایو زیدا کړی دی بل زیدا کړی دی او ټوله پریشان کول خبري وي په دې باندې نبی علیہ السلام خپکیږي نه نو دا د عرض اعمال مسله دا رسو پیدا شوی دا ونه بیا به شیعاګانو زیات کړه وای په امامانو پیش کیږي دا غي چې کوم امامانی بیا دلګه زیاته شوی په مور او پلارم پیش کیږي په مور او پلارم د اولاد عملونه پیش کیږي دا ټول د حدیثو تعریفو دلته صاحب وی لا علم لنا بعد وفاتنا پس د مرګه منتبته نشتا دارنګه حدیث چې موږ ویل چې نبی علیہ السلام ته وی انک لا تدری ما احدث بعدک درې مداده چې د انبیاء د زیادت توبېخ لپاره وي چې الله ستاسو علم مخکې زمونږ علم سره بس خاطر ته پته ده موږ به څه پوهیږو یعنی د الله د علم مخکې ته زمونږ علم هیڅ نه دی تنزيل الناقص بمنزله المعدوم د قبلینا لا علم لنا نشته علم موږ ته زکا انک انت علام الغیوب یقینا ته پویا په پټو باندې هر څه باندې پویا په پټو باندې پویا ته واخلو